إنا أنزلناه في ليلة مباركة یقینا موږ نازل کړی دی دا قرآن په شپه د برکتونو والو کې چې هغه د لیلة القدر شپه ده او دا ورځې مکه روانې دي. انا كنا منذرین یقینا موږ یره ورکوونکي یو. فیها یفرق کل امر حکیم په دې شپه کې فیصله کیږي د هر کار حکمت والا. امرا من عندنا په حکم کولو سره زموږ د طرف نه. د لیلة القدر په شپه کې تقدیر لیکلی کیږي او دا فائدې ده کې تقدیر په یو څو قسمه دی. یو هغه تقدیر دی چې الله د ټولې دنیا او مخلوق دپاره لیکلی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې یو هغه تقدیر دی. بل تقدیر دی تقدیر عمری، د انسان چې څومره عمر د هغې اندازې مطابق تقدیر هغه الله لیکلی دی کله چې ماشوم د مور په خېټه کې. حدیث به تاسو ته معلوم وي چې 4 خبرې ولیکلی شي. نو دریم تقدیر دی تقدیر سنوي، د پوره کال تقدیر ولیکلی د کال کې به څه کېږي. نو دا د لیلة القدر په شپه کې لیکلی کېږي. دا ولې ډېر اهمیت میلاو شوی دی د قدر د شپې ته او تقدیرونه پکې لیکلی کېږي. او قدر ورته ولې وایي لیلة القدر، تقدیر نه اخیستی شوی، اندازه پکې لیکي. نو چې ته پکې ښه عبادات وکړې او الله په تا رحم وکړي او یو کال پورې ستا تقدیر لیکلی کېږي او رحمتونه او برکتونه ستا دپاره ولیکي که نو بل تقدیر دی یومي، روزمره، کل یوم هو فی شأن، هر ورځ الله یو کار کې دی. څه نه څه د یو بنده دپاره کوي، غریب کوي یې، مالداره کوي یې، مړ کوي یې، نوی ژوند وله ورکوي، بیماری یې جوړوي یې. نو دا تقدیر شو. نو څو قسمه شو تقدیرونه؟ 4 قسمه شو. یو هغه ازلي چې پخوا لیکلی شوی، نو دویم عمري او دریم سنوي او 4م یومي. دلته کوم یو دی؟ دلته سنوي دی. انا كنا مرسلین یقینا یو منګه لیږونکي